څنګه چې تاسو ته ګرانو کتونکو ملګرو مینوالو پته ده چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د افغانستان د مستقبل باره کې خبرې اترې شروع شوي دي. ما ته چې اوسه پورې څومره ښکاري نو خبرې داسې دي چې امریکا صرف د ځان دپاره لګیا ده چې څومره زر کیدی شي او د افغانستان د مسلې نه ځان وباسي او خپل فوجان هم وباسي او دغه انګریزۍ کې چې وي چې بس لاک د ډور and take the bus and go away. ما په خیال افغانستان تاریخ کې اوپیره داسې شوي هم دي چې د هغې ډېر غلط نتایج راغلي. دا وخت کې امریکا چې د طالبانو سره کم پوزیشن نه خبرې کوي نو انتهایی کمزورې پوزیشن دی. تر اوسه پورې دوی چې څه کړي دي دوی دا خبره ومنله. مخکې به دوی وایي چېرې د دې سیاسي حل نه موږ فوجي حل اوس طالبانو سره سیاسي حل ته تیار شو. دوی وایي موږ به طالبانو سره خبرې نه کوو دا کار د افغان ګورنمنټ دی. طالبانو وایي چې موږ د افغان ګورنمنټ سره خبرې نه کوو اوس طالبانو سره تیار شو. د قطر دفتر چې کوم دی کله مسله راغلې وه امارت اسلامي والا هغه ټیم کې هغه دوی نه منله اوس دوی ته تیار شو د قطر آفس چې کوم دی ومنه. ایون تر دې حده پورې هم تیار شو چې د طالبانو پریزنرز هم ریلیز کړل. انټرم ګورنمنټ هم تیار شو. د افغانستان الیکشن پوسټپون کولو ته هم تیار شو. اوس د طالبانو په کار خو دا و چې دوی د طالبانو هم باندې هم یو مطالبه منلې وي. هغه دا چې طالبانو ته ویلو چې اټلیسټ کمې پورې مونږ خبرې شروع کړلې نو سیز فایر خو پکار دی جنګ بندي خو پکار ده. خو د بده قسمته هغه جنګ بندي اوسه پورې د طالبانو هغه ډیمانډ د افغان ګورنمنټ یا د امریکن نه دی منلې. بله خبره د ټول پروسس نه افغان ګورنمنټ یا های پیس کونسل یا افغان معاشره چې کومه ده هغه بالکل جدا ساتلې ده. که هر یو نیګوسیشن کېږي دا د افغانستان د مستقبل لپاره د افغانستان د خلکو لپاره د سیمې لپاره ده. نو پکار دی چې د دې اونرشپ هم یي ټیک ده. ډاکټر اشرف غني په دې پوزیشن کې نه دی چې یاره هغه یو ډېر کمزوري پریزیډنټ دی ځکه چې د نن نه لس میاشتې مخکې کله های پیس کونسل د طالبانو د مشر ملا هیبت الله سره خبرې اترې وشولې. هغه چې کمیټي جوړه کړې طالبانو 2 کمیټیانې جوړې کړې خو اشرف غني صاحب دومره کمزوري دی. انټرنل ډیفرنسز حکومت کې اختلافات ایتنیک اختلافات سیاسي اختلافات چې د هغه کمیټې جوړې نه کړې. اوس طالبان او امریکا هم غواړي چې د یو آزاد بورډ جوړ کړي چې د هغوی سره دا څونه خبرې اترې کېږي چې هغه آن بورډ یې خو دې وایي چې نه دا به زما ټیم یي زه به نامینیټ کوم. هغه بیا بون اف کنټینشن جوړ شوی دی. نو زیاتره خلک وایي چې دې وخت کې د خبرو اترو کوم پروسس روان دی کومه پروسه روانه ده ډاکټر اشرف غني چې کوم دی د خپل ذاتي دغه دپاره اوس هغه شی د سابوټیج کولو کوشش کوي. ما په خیال دا موقع راغلې ده چې امریکن که د طالبانو سره خبرې کوي نو چې د هغې صرف مدعا دا نه چې موږ خپل فوج د دې ځای نه وباسو بلکې د هغې مدعا دی چې په افغانستان کې امن راشي. امن راوستو دپاره په دې کې په څه نه څه سټیج باندې بلکې د اوس نه افغان سیول سوسایټي افغان پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی آف د ګورنمنټ ایټلیسټ چې هغه خو خامخا په اعتماد کې واخلي ځکه سبا که څه اګریمنټ کېږي افغان معاشرې ډېره زیاته ترقي کړې ده 13 کالو کې هلته کې چې کوم دی ډېر زیات بدلون راغلی دی. تعلیم عام شوی دی موبایل انټرنیټ سروسز عام شوي دي کمیونیکیشن ډېر زیات ښه شوی دی. خلک چې کوم دی بهر نه راغلی دی انویسټمنټ پکې روان دی. سوسایټي لږ د 1996 یعنې د 1996 نه آنورډ ډېره بدله شوې ده. نو پکار دی چې یاره امریکنیان په دې موقع باندې څوک نه څوک ځان سره په دې کې شامل کړي د افغان دولت یا د افغان سیول سوسایټي یا د افغان پولیټیکل لیډرشپ. یو دویمه خبره انټرنیشنل ګارنټرز به هم پکاري. ماضي کې داسې فیصلې شوې وي مخکې هغه بیا ناکامه شوې. انټرنیشنل ګارنټر چین هم کیدی شي انټرنیشنل ګارنټر سعودي عرب هم کیدی شي ترکیه هم کیدی شي چې بچا د طالبانو هم اعتمادي د چا باندې د افغان ګورنمنټ هم اعتمادي. بله خبره دا ریجنل مسله ده نو سولو فلایټ په ځای باندې یوازې سفر په ځای باندې امریکې له پکار دی چې انډیا ایران پاکستان چین روس دا هم پکې شامل شي چې څومره زر کیدی شي دا مسله د ټولو اونرشپ سره او ډېر په خوش اسلوبۍ سره وشي. هسې نه چې داسې کاري چېرې نن خو دوی صرف یو اګریمنټ وکړي او لکه د روسیانو باندې په شانتې خپل فوج وباسي او افغانان غریبانان بیا په جګړو کې بوخت شي. د دې نه بچ کېدو دپاره پروسس د خیر لږ ټایم واخلي. که 20 کاله جګړه وشوله نو که یو 6 میاشتې 7 میاشتې نور هم وشي خو چې امن نازین چې هغه مکمل امن وي هغه دا نه چې صرف هغوی راشي او دوی لاړ شي بلکې چې داسې امني چې هلته کې افغان سوسایټي افغان ولس چې کوم دی هغوی د معاشرې د دنیا د نورو قومونو په شانتې هغوی هم لږ په امن کې خپل ژوند وکړي.